بسم الله الرحمن الرحيم يوم فأغرز صبي يوم فدغرز وصب معنی کوي یوم نقول کلا چې او منګا لجهنم جهنم کا حال امتلأتی آیا دک آشویت دا جهنم دا مؤنث دی او چونکی زمونږه پښتو سره عجیبه غونې لګا نه چې مؤنث په دې موږ مذکر راوړو او مذکر په دې مؤنث راوړو من زمانه کو یوم فاغرز یوم فدغرز یوم نقولها کلا چې او منګه جهنم کا آیت دکشوی موږ دا معنا دا لفظي معنا نه ده موږ کو چونکی زمونږه جبه پښتو ده او زمونږه پښتو جبه کې بعضی شی مذکری خو مونږه مؤنث راوړو چې مؤنث مونږ مذکر راوړو لفظي معنی شیخ القرآن شیخ غلام حبیب سے رحمه الله الله دې په قبر رحمتونه ولي هغه به یو کس سیاسی بیان کو پختونو او پنجاب پر طرف باندې نو البته ہمارا قوم چا ورته چې ہمارا قوم وای ہماری قوم وای ځکه چې قوم مؤنث دی نو سیاسی سره هغه له چل ورته هغه تمہارا قوم مؤنث ہوگا ہمارا قوم مذکر ہے ہمارا قوم مذکر ہے نو زه مدار راځي او د دې د وجینا دا پښتون سره اکثر وېما واځ خو بغیر خدي ماشاءالله دې چې دا بیان کینو دې لغونه پدې کې ولی د اردو یو ټکي مذکر دی زمون پښتو کې مؤنث استعماليږي په اردو کې مؤنث استعمالي زمون پښتو کې هغه موږ مذکر استعمالو نو آیه کا لفظي معنی کوي آیا دکا شوی تو خدا معنی لفظي را او خونم نو ور کوي نو موږ معنی دې کو یوم فاغرز یوم فدغرز یوم نقولها کلا چې او منګه جهنم تا آیا دکشیت وتقول ابوئی اغا حل من مزید آیشت سوگ نورا سوگ دشمن دی نور سے اللہ کئی نورات اللہ سورت ملک برازی کا نا دا جہنم بولتا دا سے خود گھنگی بردا سے نو ذکائی دے وئی وتقول او ابوئی اغا حل من مزید آیشتا سوگ نورا وزای دی بعضی سوال کئی چی اللہ تا خفتا دا نو بیا اللہ دا تپوس ولی اوکو نو یو جواب خدا دی وی اس ستا پا کی سکار شتا تسو کی پا دی خبر تپوس کولو والا او پا دی نخلاسی گی نو پا دی کی یو جواب زمان دا شیخ غلام حبیب سے رحمه اللہ آغا بوی دا استفهام چې دا استفهام طلبی دی او توبیح دا د مشرک د پاره توبیح دا د مشرک د پاره او دیم جواب د شیخ القرآن د پنځپیر الله دی خصات او دغه جواب فتح الرحمن کی شیخ عبدالجبار سے اللہ دی خصات یا غم نقل کړي
چې دا تپوس د وجه د وعده د الله نه دی. کوم وعده؟ تا په سورۃ اعراف آیات نمبر 18 کې ویلي. کوم وعده؟ تا په سورۃ ہود آیات نمبر 119 کې ویلي. کوم وعده؟ چې کوم تا په سورۃ صاد آیات نمبر 85 کې ویلي. نو دا تپوس د وجه د وعده نه دی. صحیح ده جی. دویمه خبره احادیث کې راځي لکه څنګه چې امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب صحیح بخاری کې په کتاب التفسیر کې نقل کړی دی چې الله رب العزت با حتی یضع القدم خپل قدم بکی. نو چې څنګه قدم کی دي کنه دې به आवाज وکړي چې بس 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 بس. اوس قدم احادیث کې راغلي موږ د متشابهاتو نه دي. ګوتی پکې مو الله ته اوس پاره کما یلیق بشانی خبره ختمه موږ ته پته نشته. او کنا تعویلاتو پسې ګرځي نو طالبات موجود دي دوی حدیث ویلي. نو ام عائشہ رضی الله تعالی عنها بیا ګڼ تعویلات کړي چې ذکر د قدم دی مراد نه یو قام دی یو مخلوق دی چې هغه مسما دی په اسم د قدم سره. هغه مسما دی په اسم د قدم سره. نو هغه مخلوق بوت الله واسي. دویم تعبیر بیا علما دا کوي احادیث جمع عائشہ رضی الله تعالی عنها چې دا کنایه ده د سنا الزجر لها. ایک بس کدن بس او نورم بیا ګڼ تعویلات دي. او خبره په آخره کې بیا غراځي الله اعلم. نو خبره چې روسو کوي نو مخکې وکړه الله اعلم. د متشابهات نه دي او د متشابهات علم الله ته پرېږده. الله پوښا او متشابهات علم پوښا. زمونږ ایمان دی او موږ تصدیق کوو بس. صحیح ده جی. نو ځکه دی وی وتقول او ابوئی اغا المزید آیشتے سوق نور تخویف اوز بشارت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ او نزدیب انکریشی جنت للمتقین دپارا د متقیانو غیر بعید. دا غیر بعید نه دی دا مفعول مطلق دی د څه لپاره وَأُزْلِفَتِ لپاره. نو مانو کا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ او نزدیب انکریشی جنت للمتقین دپارا د متقیانو. ایک عبارت لغون راو باسا اذلافن غیر بعید داسی نزدیکی دل چاغبا نئی لری نئی اذلافن غیر بعید داسی نزدیکی دل چاغبا لری نئی. هذا ما توعدونا دا آغا دی توعدونا چی وعدا کول عشوا تاسو سارا لکل اواب دا پارا دا هر رجوع کون کی حفیظ او ساتون کی دا پارا دا هر رجوع کون کی او ساتون کی من خشی الرحمن دا سوک دیوے آغا سوکا چی یریگی دا مہربان باشانا بالغیب نادیدہ سمقصد اللہ لیدل نہ دے خو یری.
صحیح ده جی من خشی الرحمن آغا سوکا چی یریگی دا محروبان باشانا بالغیب نادیدا وجاء بقلب منیب اور راتلا کریو بقلب فضل منیب رجوع کا ان کی سارا منیب راگردید ان کی سارا منیب اے رجوع کا ان کی سارا راگردید ان کی سارا اللہ تا منیب اور یقینا منیب دا انابت نہ دے تی بچا کی انابت صحیح ہے جی انابت نو یقال محذوف راو باسا اوبو الیشی دویتا داخل شئی دیتا بسلامن وسلامتیا سارا ذالک یوم الخلود داد اروز دا ہمیشوالی رزقا لهم آیشاؤون دوید اپارا آغا سبویہ یشاؤنا چیزوی غاری فیہا پدی کے ولدینا مزید او منسقا ولدینا او منسقا مزید نورهم نعمتنا بیزیاد ولدینا او منسقا نورهم نعمتنا بیزیاد وس ولدینا او منسقا مزید نورهم نعمتنا زیاد دی نو جمهور علماوی مزید نہ مراد دیدار دا اللہ دیدار دا چا اللہ دی منطول دلسی صحیح ہے جی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی سے رحمہ اللہ مبارک علماوی چاہوی مزید اے دا جنت پا حرو کی با اے بازی حری بی چاہو بوی اے انا من المزید دا مزید منگئی دا مزید منگئی ہوا صحیح ہے جی وکم احلقنا اے بیا تخمیفہ وکم احلقنا او سمرا حلاکڑی امنگا قبلهم مخید وینا من قرن دا پیڑونا هم اشد منهم چاہوی سخت منهم دا وینا بطشن پتاقت کی بطشا پتاقت کی یومانا یا بطشا پا حملہ کی بطشا پا نیولو کی بطشا پا لاس اچولو کی صحیح ہے جی کم مانا تاتا ثانی فَنَقَّبْهُمْ فِي الْبِلَادِ پس اغوی تلاشی شروع فَكَلُوا کی فَنَقَّبُوا ایتا نقب او نقب لکی کی تلاش تلاش نو سمانا بکائے فَنَقَّبْهُمْ فِي الْبِلَادِ پس اغوی تلاشی شروع فکلوں کے یا بل امانا فنقبہم پس اغوی اگرد ایدل فکلوں کے یا بل امانا فنقبہم فی البلاد پس ننوتلیو اغوی فی البلاد فکلوں کے فی البلاد صحیح ہے جی دو معنی بھی خواہ او سوداونا چی بلاد کو خارونو تنو صحیح دا کنا پکلو کی حل من محیصا استفام انکاری کا نو دا پار عددوی سے دا خلاصی نو دا پار عددوی سے دا خلاصی یا بلا مانو کا حل من محیصا آیشتے زید خلاصی آیشتے زید خلاصی خلاص بشي د الله د پکړنا د الله د دیونه د الله د عذابنا نه چرتم نشي خلاصي نو ترغیب ورکی قران کریم طرف تا ان فی ذالک
یقینا بدی قرآن کې لذکر خامخا پندې لذکر خامخا نصیحت دې لمن کانا د پار د آغا چا چې وی له اغلرا قلب زړه روغ زړه سمانه مې وکړه زړه روغ خیدا جی یا بل مانو کا چې کوم به زمون شیخ القرآن د پنځیر کولا لمن کانا د پار د آغا چا کان له قلبنا چې وی اغا لرا قلب پاک د شرک د کفر د بدعاتنا د شرک د کفر او د بدعات صحیح ده جی او یو معنا راته یاد شو الکو نشات اعظم خو بیا دی آیات تر اعظم وجاء بقلب منیب او رات لا کړیو پزړه جگ جوړ سارا شیخ القرآن معنا کوله جگ جوړ ها لین نو دی الله راوسته دین نو چلو واپس راشه لمن کانا د پار د آغا چا چې وی اغا لرا قلب انزل پاک د کفر د شرک د بدعاتنا یا دیم انداز ذکر د قلب مراد عقل نو مانو کا لمن کانا د پار د آغا چا چې وی اغلر عقل دیم مقصد او القسم یا وغ اخدیوی یا اخدیوی وغ توجه شي او القسم یا اخدیوی وغ وهو شهید فدی حال کې چې متوجه وی قرآن تا فزرا سارا کچھ بھی صاحب کنیکشن یو دی بلا مانا واورا او القسم یا اخدوی غوغا وهو شهید فدی حال کی چی حاضر وی قرآن تا فزر سارا او شیخ القرآن با دا پینڈے شیخ القرآن پا حوالی وی اللہ دی دا دوارو پا قبرنو باندې رحمتونو لیگی یا غبا خالی دمروی او القسم چی خودی بی وگا وهو شهید پدی حال کی چی کنیکشن برابر وی چې کنیکشنی برابر وي د زړه کنیکشن د غوږ سره د غوږ کنیکشن د زړه سره نو کته برابري او که کنیکشنی برابر نه لکه زما غوندي کنه نو په یو باوري نو په بل با وزي کته بنزي هغه دا معنا کولا او القسم او اخدوی غوغا وهو شهید فدی حال کې چې کنیکشن برابر وي دا نه چې ناس قرآن ته دی سوچونه بل دی ناس قرآن ته دی او تصورات په نورو ځایونو کې وی طالب خاورې به مولا شي کنه نو الی اخر صحیح ده کنه طالب خاورې به مولا شي الی اخر نو پکې نه وایم نو دا نه چې ناس آیځي ا سوچ مو په کور کې وی ناس آیځي ا سوچ مو کا دنیا او په معاملاتو کې وی نو بیا نه کیږي یا په یو اور په بل وځي او اکثر زمونږ داسې ده یاره ډېر ښایسته بیان وکړو سو وي یاره نور خو پوه نه شم خو ډېر ښکلی ماشاءالله یاره زبردست بیان سو وي خدای ته پته ده خو ډېر ښه و الله دې رحم ولقد خلقنا السماوات دلیل عقلی ولقد خلقنا السماوات البتہ تحقیق
پیدا کړی دی منګه اسمانونه او زمکا وما بینهما او آغا چې د دې دواړو په ترمنځ کې دي فی ستة ایام پشپغو لمحو کې ایام پشپغو لمحو شیخ القرآن الله دې په عمر کې برکت واچي هغه به دا معنا او چې دا معنا کوي بیا په اعتراض راځي ولقد خلقنا السماوات البته تحقیق پیدا کړی دي ایمنګا اسمانونه او زمکا وما بینهما او آغا چې په مېز د دې دواړو کې دي فی ستة ایام پشپغو ورځو کې نو ورځې چرته وي د ورځې تعلق خو د نور سپوږمو او د نور سره دی د نور سپوږمۍ د ستورو سره دی نو دا ورځې شپې نو بیا جواب ورکړي وما بینهما او آغا چې د دې دواړو په ترمنځ کې دي فی ستة ایام په مقدار د شپږو ورځو په مقدار د شپږو نو موږ دومره چولې را چولې داري کوی کنه شپږلم خبره ختمه کا نو ځکه دی وی وما او نه استړي کړي نه دې رسیدل ایمنتا مثلا معنا رسیدل او نه دې رسیدل ایمنتا ستړي والے او معنا ستړي والے من د زمکو د اسمانونو په پیدایش من د ستړي والے نه رسیدل او الله د دینه پاک دی ښا او یاد ساته ما تا ستړي کیږي ځکه چې ما تا بشر یو کمزور یو محتاج یو الله د دینه پاک دی الله د دینه پاک دی نو ځکه دی وی ولقد خلقنا السماوات البتا تحقیق پیدا کړی دی ایمنګا اسمانونه او زمکه وما بینهما او آغا چې د دې دواړو په ترمنځ کې دي فی ستة ایام پشپغو لمحو کې او ند رسید المنتهى فستړی والے فاصبر تسلیدا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاصبر فصبر انکوا علی ما فغبدردو یقول هنا چدوی وی کوئی حساب فصبر فصبر انکوا علی ما فغبدردو یقول هنا چدوی وی وسبح بحمد ربک او پاکی بیانوا او پستاین درب ساباندی لگیاؤنسا قبل طلوع الشمس مخی دراقتو دنورنا وقبل الغروب او مخی ددوبیدو دنورنا قبل طلوع الشمس کم مستقر آگئے د سحر وقبل الغروب کم منځونه پکې رااله مازیګر او ماسپښین درې شو سمجھ رااله دي ومن الليل او د شپې نه کم منځونه رااله ماخام او د ماسخوتن صحیح ده ومن الليل او د شپې نه پاکي بیان او ادا الله وادبار السجود او رسو د فرایضنا ادبار د دبر نه دی رسو د فرایض لکه د ماخام سنت شو چې فورن د فرض نه رسو کول یا بعض کویا اے مراد تینا اے تسبیح وغیرہ یا مراد نوافل وغیرہ صحیح ده جی ټول راز دې پینځه منځونه څنګه چې هغه نوافل درته هم خیمه خرجو یا بل مانو کا وادبار السجود او رسو د سجدا کولونا رسو د سجدي کولونا
از شیخ عبدالجبار سے اللہ دی خصاتی یا بلا مانو کا وادبار السجود او رستو د پریوتو دستورونا تعجب پکیرا رستو د پریوتو دسنا دستورو سیدہ جی واستمع یوم وقتیدا واستمع وقتیدا سمجھت انتظاروں کا سمجھت انتظاروں کا یوم فآغرز ینادی المنادی چی آواز باؤ کی یو آواز کون کے مراتنا اسرافیل من مکان قریب دزے نزدینا من مکان قریب دزے نزدینا سمجھ سادا دا اسرافیل دا چغه نه ده دا به دومره سخت ای کنه چې هر یو کس وی چې زما په وخت کې ووله هر یو کس بداو هر یو وی چې زما په وخت کې دا شپېلې ووله نو ځکه من مکان قریب یوم فآغرز چې اوري بعدی چغه سختا یا بالحق مانا سخت یا بلا مانو کا یوم یسمعون فآغرز چی اوری بابی چغا فحق ذالک یوم الخروج دبو ویلجو کٹا کریا تاوی دوبارہ نیستے دادی پاتا پاستا صحیح ہے ذالک داد عرض الخروج دوتو زبر باردوزا باردوزا شیخ القرآن شیخ غلام حمید صاحب بوی رحمه اللہ دا مولانا روم پبارکی یا بلی و صوفی پبارکی و زمانہ نم لغنی زین نو ورطا صوفیان خو صوفیانی یر اخبل ومړولا قبرونه مپخوي ویوالي په دې کې دا غوي نقصان هم د تاسو نه نشي کاچا قبر داسې به بار بار اوس اچې تاسو له داسې متي دا څنګه مرمر له ګولي کړه نو چې په داسې کې درس بیا بار کاوي نو بیا درس بیا بار کاوي نو ولې دا غوي دا سرونه ماته وای سړو واغه صوفي ټایب دا مقصد واغه شیخ نه میاوري نو تاسو نه ویولې دا کوئی سرونه ماته اور حقیقت هم دا دی چې قبر په خول لمن خلقو به ماشاءالله داسې پوښ کیږي ودري منزله په جوړ کی بیا په پاسولي کې څنګه چې ته وی داسې زوما څنګه چې شو هم داسې برته شنو کټه سری دا غوړ تا پته دا لیکي کنه لیکي څنګه چې ته وی داسې زوما څنګه چې زه شوم داسې برته شم دا خدا ولې د منکر غني بیا په ماشاءالله خزه چې جوړې نو ته سم شناختی کارت پیدائش 1975 1976 وفات پلان کې بروز جمعه بعد وفلان کې نادرا پیس تھیلېږي چې دا دومره ډیټا ولا ورکای والله دې رحم وکړي که سویو نو په هغه یو ټکی دی نخې په تور باندې سره نخه کېده سیټ یو طرف چې پته لګي پیدا نخې په تور باندې اوس خو ماشاءالله ډېره بهتري راغله مخکې یو باقاعده څلور کل لیکلی کېږي سورتونه بسم الله اعوذ بالله آیت الکرسی څلور کل څنګه سمو ته سوچ وکړه او سپېچ راشي هغه خپل دی دا قرآن بې عزتي نه ده یو بدال وای بې عزتي وه دویمه بې عزتي به دا وه الحمدلله هغې کوم اوس ډېر فرق راغی چې کله به مړی ورکړه نه کټ کې قبرستان ته نو د هغه کټ څه به یو ټول څادر به په هغې کې به کرسي او کلمې کول دا پې به پات اچولی نو د خرز بیا دا د قرآن د مړو د پات اچولو لپاره دی
دین صادر ته ولې نه اچي به حرمتي به کوله او چې کله به مړ قبرستان ته ورسو نو صادر به چلے کو داسې ورانه پورې به دا څوک د خروجي آیت الکرسی هغه څلور کوله ته وګوره خلک الحمدلله ډیره بهتري راغله خو ها چې چرته یې نه بھائی دا لګي چې سپین صادر واچو بس الله دې رحم وکړي نو ځکه دې وي یوم الخروج داد رزدوتو ان نحن یقینا منغا ژوندې کول وننهیتها او مړکول کو و الینا المصیر او منتدیرات یوم فاغرز چې ابعث ازمکا عنهم دبینا سرعان فتلوار باندې صحیح دی یو دا معنا دیمه معنا دا کا یوم فاغرز چې ابعث ازمکا عنهم دبینا فداسی حال کی چې دوی با جلتی جلتی لن کی بوی اخفل زید موقف تا اسی بس بھی سم موقف تا براوان ذالک حشرون دا راغوندول دا پورتکول علینا پمنگ باندی یسیر آسان دی آسان دی نحنو یا تسلی والا نحنو اعلموها منگا پوہیگو بما پاغا باندی یقولونا چی دوی وی وما انت علیہم نیت پدوی باندی بجبار سور کون کے بجبار زبردستی کون کے نیت پدوی باندی بجبار زبردستی کون کے کتاو سیادی نو ما پر سورت بقرہ آیت الکرسی چی ختم شی ورپسی آئے لا اکرآہا فی الدین الزمی خبر کروا چی اکراہ فدوہ قسمہ دا یو اکراہ فی الدین دا نو دا جائز نہ دا لا یجوز یو اکراہ فی الاحکام دا یجوز جائز دا اکراہ فی الدین سمانا سو بزور نشی مسلمان کولے چیتا توبک رہا مسلمان کی کنو او الہ مدانا دانش یو اکراہ فی الاحکام دا یو سڑے مسلمان دے او دا دین اسلام چکم احکام دی آگے تا غاڑا نہیں دی روجی قلیام خوری موس نکی انکار نکی خوکی نا نو حاکم وقت لا اے مشر لا پکار دا چی صوباری تلاس لختی تلاس کی چی دا دین بغیر نکی گیو ہے دین بغیر نکی اور حدیث کیوں مراغل لی گا نا چې کله ماشوم د وو اتو کالو شي مغله ترغیب ورکوا او چې کله د لسو شي نو لغونی باب د ضربه یضربو کی جاری کوا کنه یو دې په ارشاد سره کې ما پرېږي دا باب جاری کولی نو اکراه فی الدین لا یجوز او اکراه فی الاحکام یجوز صحیح ده جی نو زکای دی وی وما انت علیہم او نیت فضیبانی زور کون کے فذکر بالقرآن پس پن ورکوا نصیحت ورکوا فقرآن سارا چاہتا بمن یخافو آغا چاہتا چاہا یریگی وعید زماد عذابنا صحیح ده جی
باقي ان شاء الله کله جون را کړی بیا وزاریات ذروا ان شاء الله